قابل احترام جناب مفتی حاکم علی صاحب، د مسلم لیگ او د جے یو آئی نور چې کوم مشران دلته د ضلعې راغلي او د ټولو نه زیات د نوي کلي چې ما ته مخامخ کم سپین روبي مشران دی خوا سایډ ته دا مشران ولاړ دي، نوجوانان دي، ماشومان دي، د ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره مننه او شکریه ادا کوم چې په دې ډېر شارټ نوټس باندې تاسو په دې یخ موسم کې دونه په ګڼ تعداد دې جلسې ته تشریف راوړو او مونږ له مو عزت راکړو، اختیار ته مو عزت ورکړو. الله دې ستاسو عزت وکړي او الله دې تاسو په خپلو بچو خوشحاله کړي. او بیا د خپل کشر د رومان هم مشکور یم چې هغه دا ذریعه وګرځوله چې زمونږ او ستاسو ملاقات وشي. تاسو هم ټول خبر یې په ما خو د نوي کلي د نوشهره کلان د ټولې حلقې ډېر غټ احسان پروت دی. ما دا هغه احسان بدل ستاسو هغسې ادا نه کړی شو چې څنګه پکارو، خو لږ کوشش مې کړی، لږ ډېر خدمت مې کړی، نو هغه احسان زه ستاسو ته رومره نه شم هېرولی. الله دې ستاسو قدر وکړي. خو دا نن دلته راتګ چې کوم دی دا زما د ذات لپاره نه دی، دا د پاکستان پیپلز پارټۍ لپاره نه دی، او نه دا د جمعیت العلماء اسلام د مولانا فضل الرحمان صاحب د پارټۍ لپاره دی، او نه دا د مسلم لیگ نواز لیگ لپاره دی. دا نننی راتګ زمونږ د ټولو ستاسو د ټولو اجتماعي چې کم مشکلات دي د هغې دپاره دي. او دا چې څونه موده تېره شه دا 9 کاله چې دا حکومت راغلی دی، راغلی نه دی، راوستی شوی دی، په مونږ یې مسلط کړی دی، په زبردستۍ یې مسلط کړی دی، ستاسو په ووټ نه دی راغلی. نو د دوی د دې غلطې پالیسو په وجه چې دا ملک کم طرف ته روان شو، معیشت یې تباه کو، کاروبارونه یې ختم کو، صنعتونه یې ودرولو، هره اداره یې تباه کا. نو نن دا ټول جماعتونه چې راغلي دي نو دې دپاره چې دا قوم د دغه ناسور نه خلاص کړو. دا چې کومې دوکې دی کړې وي د قوم سره، کومې وعدې کړې وي، هغه ستاسو د وړاندې دي. زمونږ نه زیات تاسو ښه پوهېږئ او زمونږ نه زیات په تاسو چې څه تېرېږي لګیایي هغه مونږ نه شو ویلی چې کم حالات په تاسو تېرېږي لګیایي. زه خو د شپې اکثر خدای ګواه دی چې وده کېږم سوچ کوم چې دا خلک ژوند څنګه تېروي لګیا دي په دې ملک کې. دا چې کم حالات دي، دا کمه ګراني چې ده، د بجلی بل نشو ورکولی، د سوی ګیس بل نشو ورکولی، د پټرول قیمت ته نشو ټینګېدی، هغه نور غوړي او چیني او دا وړه خو پرېږدئ، سبزي هم نشو کور ته راوړی چې بچو ته پخه کړو هغه باندې وخورو. نو سوچ کوم چې خدای پاکه دا وخت دا خلک څنګه تېروي. دی لګیا دی 9 کاله وشو، 15 کاله په دې صوبه کې حکومت د دی، 2.5-3 کاله وشو په مرکز کې دي. په دې 9 کالو 9 کالو کې 8 کالو کې تاسو به د ده د خولې نه بله خبره نه یې اورېدلې. څه چل دی چې سهار ټي وي وګورئ، یو فوج د مشیرانو د وزیرانو چې ای سره خپلې محکمې دي، د هغه محکومو خبره به نه چې تاسو ټي وي آن کوئ او وګورئ چې یو وزیر راشي او هغه دا وایي چې جي ما خو په صنعتونو کې بچو له روزګار شروع شو او برتي شروع شو. یو وزیر به دا نه وایي چې زه د فوډ منسټر یم، د خوراک او ما دا غوړي او دا اوړه کم کړو چې دې خلکو ته لږ سهولت میلاو شي. چې کم یې وګورئ په دې 8 کالو کې بله خبره نه کوي چې راشي نواز شریف غل دی، زرداری ډاکو دی، زرداری ډاکو دی او نواز شریف غل دی. وایي که دا غلي دي نو د غلو نه تاسو وصول یو که په دې 8 کالو کې یوه پیسه دې ترې وصوله کړه،
نو داخله پانسی کا کنه داخله پانسی کا خود قوم ته پیدا ورکړه چې تم سره دی وعده کړی چې ستا بچو ته به 1 کروڑ کرے ورکوم تاسو ته بې کوره خلک 50 لکه کورونه به درکوم سمو کو دې کوم ته پانسی کوي دا خلک خود قوم یو پیدا خو ما ته وخایي نو مونږ به ووایو چې یاره تا پرښتون نه دی قوم دپاره درد دی کار نشي کوله په حکومت چلیږي پوهېږئ نه چې حکومتونه څنګه چلل او څنګه به په حکومت پوهېږي یو سړی ټول عمر کرکټ کړی وي هغه د عمل چلوي د هغه خو پرېږده د عمل خو پرېږدئ د کرکټ ځوانان چې ناست دي نن خو د کرکټ ټیم حل وګورئ چې د پاکستان د کرکټ ټیم حل څه دی نو دی د کرکټ ټیم نشي سمولی د عمل پسې سموي بس سهار چې راپاسي همدغه یو تکرار به کېږي د وړو مافیا چې کومه ده چې اربونه روپۍ پیدا که په دې حکومت کې هغه د سره په خوا کې ناست دي چینی چې چا ګرانه که په دې قوم باندې په 1500 روپو ته ورسېدو هغه مافیا د سره په وزارتونو کې ناست دي دوايانې چې چا پټې کې هغه خلک چې کوم دي د سره په خوا کې ناست دي او دیس برګ جوړ شوی وایي زه څه پایم زه کرپشن نه کوم ته کرپشن نه کې خلک دې تباه کړ روزانه شیزونه ګرانېږي څوک شته نه چې تپوس وکړي چې بھئ دا ګراني څنګه کېږي او ولې کوئ نه ډي سي شته نه اے سي شته نه چیف منسټر شته نه چیف سیکرټري شته چې تپوس وکړي چې بھئ دا ګراني ولې کوئ لګیا ځکه چې د هغوی دا کسب نه دی ای دې طرف ته نه روان چې عوامو ته څه فایده ده ای لګیا دي بس همدغه یو پرچار کوئ نواز شریف ډاکو دی زرداري غل دی داخلي دي دا ډاکوان دی په دې باندې حکومت چلوي چې د خلکو ذهن دې طرف دی بل طرف ته د هغوی سوچ تللی نه شي او نه په هغوی کې دونه اهلیت دی نو دا خو د حکومت کردار دی کشمیر زموږ نه لرو انډیا قبضه کو آئین یې جوړ کو ځان سره شامل کو د به داوي چې زه به د کشمیر جنګ کوم زه به د کشمیر سفیر جوړېږم او اعلان یې وکړو چې هره جمعه باندې به 15 منټو دپاره به مونږ د کشمیر دپاره احتجاج کوو 2 جمعې احتجاج وشو اوس احتجاج څوک کوي ای ته پته ده په خلکو یې دومره بوج دومره پریشاني اچولې ده چې ای د روټۍ غم وکړي او که د کشمیر غم وکړي نو کشمیر یې رانه داسې هغه کو قادیانیان یې راوسته را باندې مسلط کړه مشیران د قادیانیان دي د قادیانیانو په ووټ راغلي وایي سره کمټمنټ کړو چې زه چې راځم نو په آئین کې به ترمیم کوم او ترمیم کوي لګیا دی څه ترمیم به کوم طریقې واردات ته ګورئ چې بھئ زه به دا قادیانیان په آئین کې اقلیت وګرځوم نو چې اقلیت کې وګرځولو خو قادیاني ته دې په دې ملک اختیار ورکو زمونږ په ملک کې اقلیتونه شته عیسایان رونه دي زمونږ اقلیت کې هندوان رونه دي زمونږ په اقلیت کې د اقلیت بیا حق دی چې هغه الیکشن هم کولی شي هغه خپل مدرسې هم جوړولی شي هغه خپل مندر او ګرجې هم جوړولی شي ځکه چې قانون هغه ته حق ورکوي نو په دې طریقه قادیانې آئیني طور باندې د اقلیت په شکل کې را دننه کوي چې دوی ته دا اختیار ملاو شي نو سبا به دی د دې ملک وزیر اعظم هم جوړ شي نو یوه خبره خو نه ده د دین خلاف لګیا دی د ملک خلاف لګیا دی د قوم خلاف لګیا دی او مونږ خلک همدغسې ناست یو او زه راځم بیا دې خدا خو د ملک په سطحه یو څو خبرې ما تاسو ته وکړي چې د کومې وعدې کړې وې چې زه به په دې ملک کې کرپشن ختم یې کوم زه به دا 1 کروڑ نوکری ورکوم نوجوانانو ته نوکری خو په نوي کلي کې خو هر یو هلک په روزګار دی اوس په خیره دونه نوکری ورکوي 50 لکه کورونه به دی ورکوي خلکو ته وی په دې گورنر هاوس کې به عجایبګر جوړو عجایبګر یې جوړ کو خو یو شادوګې پکې ناست دی هغه گورنر څه نوم دی شاه فرمان هغه ته چې د کالج د جنکې هم وزټ په لاړ شي گورنر هاوس ته نو وایي چې زه د سټوډنټانو سره ماوټ ټو ماوټ خبرې کوم شرمېدلي او وی به چې زه به دا
الکانو دپاره په پی ایم هاوس کې وزیر اعظم هاوس کې به یونیورسټي جوړوم هلته یونیورسټي هم جوړه شوه په اسلام آباد کې خبره چې دا ده چې تاسو دا ملکي سطح باندې خو پرېږدئ تاسو د دې نوښار خبره به وکړم د ضلع خبره به وکړم زمونږ دا تیلي پهلوان خو 15 کاله وزیر اعلی د دې صوبې پاتې شوی 15 کاله کې د نوښار کومه نقشه بدله کړه مونږ سره خوا کې مردان دی د مردان هم یو وزیر اعلی راغلی و که نه د مردان شکل یې بدل کړ د چارسدي یو وزیر اعلی راغلی و د چارسدي شکل یې بدل کړ د بنو یو وزیر اعلی راغلی و په دې صوبه کې راشئ د بنو نقشه ګورئ نقشه یې بدله کړې ده زمونږ هم 15 کاله بدقسمتۍ نه یو غل راغلی و هغه وزیر اعلی 15 کاله دلته کې پاتې زما نوښار خو هماغسې وران ویجاړ دی ما به په هغه ټایم کې هم چکې والې په جلسو کې تقریرونه به مو کولو چې ته دونه په نوښارو مینې نو دا یو جوټ میل روان کا چې کم از کم 800 خو زما د نوښار لونه به دلته مزدوري کوي یو جوټ میل ته نشي روانولی او ته خبره کوې چې یاره ما وزارت اعلی کې دا وکړه دا وکړه تاسو وکړه 15 کاله کې دې نوښار ته ما کامرس کالج راوستو په اماندر کې مې افتتاح وکړه ته وزیر اعلی شوې د نوښار حق اوچت کو په خپل حلقه کې د هغه کالج لګولو ته د نوښارو خیر خوای دلته کې زه خو حیران په دې یم چې تا خو به دلته په جلسو کې وي چې دا نوښاري به زه دې سیند ته وړم نو په نوښارو کې په زمونږ کې به غیرت کله راځي چې مونږ ته ځان تپوس نشو کولی چې ته به راځې او مونږ به سیند ته وړې نن به دا ایمان تېروئ چې په دې راروان 19 تاریخ به دا چوکه چې کومه ده دا به انشاءالله سیند ته غورځوو همدغه نوښاري بیا غورځوي او دې به مشري کوي او د نوښارو لعنت دې وي په داسې بشری باندې چې زه دې دلته راځم او په سټیج کې ودرېږم چې ما له ووټ راکئ زه به ستاسو مشري کوم او زما مشري به داسې وي چې زه به دا خپل بچي خپلو کې اړوم زه به دا خپل کورونه خپله تباه کوم لعنت دې وي زما په هغه سیاست کې چې د دې لپاره زه سیاست کوم موږ د خلکو کورونه بچ کوو نو د خپلو بچو کورونه او د هغه بچو چې چا تا ته شپه ورځې منډې والې دي چې د چا له لاسه ته وزیر شوي وزیر اعلی شوي وي خفګان خو راځي زما په پاټای کې به زما هلکانو ورکرانو سره خفګان راځي خو زما د مشره کردار دا نه دی چې زه د هغه ته په دویم کس نیغ کړم زه به هغه ته زما به رضا کوم ځکه چې ما سره یې منډه والې ده خو ته د خپل مفاد دپاره زمونږ بچي چې کوم دی دار ته خېجې او مونږ بیا هم نه پوهېږو چې ته دا نفرتونه زمونږ په کورونو کې دنکې لګې د نفرت اور لګې او بیا د مزې خبره دا ده چې یو ورور یو طرف ته او بل ورور بل طرف ته مزید اور سیوا کوي تاسو خو که د دې خلکو خیرخواهي نو کښېنئ دا روغه راولئ خپله قرباني وکئ خپل تاوان وکئ خو دا کورونه روغ کئ تاسو به مشري کوئ په داسې مشرۍ د خدای لعنت راواستئ چې هر څوک یې کاظم په اختیار یې کو مفتي صاحب چې موږ د خلکو د کورونو جوړولی نه شو نو بیا دلته په سټیج ته ودرېږو چې ما ته ووټ راکئ زه به مشري کوم نو خبره چې دا ده چې دا هغه ابن الوقت انسان دی زه خو یې په دې پېژنم چې ما سره په پاټۍ کې 18 کاله تېر کړي دي دې پاکستان پیپلز پارټۍ ته دی راوستې ما په سن 86 کې دی زه د زیړو پوندو نه پېژنم د ده صرف یو مقصد دی او هغه ذات دی د ذات دپاره دی هېڅ چا سره کمپرومایز نه کوي ذاتي غرض دپاره به راځي ستاسو په خپو کې به ناستې جاړي به او خپل مطلب به پوره کوي چې مطلب یې پوره شي بیا به په پېژني نه بیا به وایي ته څوک یې او د هغې مثالونه درته زه درکوم چې دی چې پیپلز پارټۍ کې نو ته د ډسټرکټ کونسل الیکشن نه شو ګټلی په 83 کې دی ودرېدو ډسټرکټ کونسل ته
نو امین خټک بیرستر صاحب د حج خان رور باندې الیکشن بیلو په 85 کې د غیر جماعتي الیکشن ته ودرېدو چې نورو پارټیو د ضیاءالحق د الیکشن نه بایکاټ کړو نو هغه غیر جماعتي الیکشن د په میا جمال شاه کاکا خیل باندې بیل دیکھو چې کله مونږ پیپلز پارټۍ ته راوستو او په 87 کې بیا د ډسټرکټ کونسل الیکشن راغی او دله مونږ ټیکټ ورکو ما د کمپین کو د تقریر نشو لیکلی دو خبرې نشو کولی دته به ما وی چې په دې کلي کې به دا خبرې کوي او دې کې به دا کوي او هغه الیکشن دو ګټلو بیا په 88 کې مونږ دله ټیکټ ورکو هغه الیکشن یې وګټلو بیا بېنظیر صاحب شهیدي دی وزیر کو دو ځله وزیر کو هغه او چې کله د غرض پوره شو نو د بېنظیر صاحب په ملا کې چاړه ومنډله او د آفتاب شیرپاو خان سره پارټي جوړه کړه او آفتاب شیرپاو خان ولګېدو دی د صوبې صدر کو او چې کله بیا 2008 کې الیکشن وشو مونږ پاس شو د آفتاب خان په ټیکټ باندې پاس شو نو دی راغی بیا د زرداري صاحب غېږ کې کېناستو او هلته جګجګۍ شروع کړې چې زه بس آفتاب خان پرېږدم پیپلز پارټۍ ته راغم نو زرداري صاحب وله وزارت ورکو د اریګیشن منسټر شو موږ سره دلته او چې بیا کله پی ټي آی ته فوج حالات جوړولو او چې دی پوه شو چې پی ټي آی ناروانه ده نو بیا د زرداري صاحب په ملا کې چاړو منډله او د عمران خان سره په ترخ کې کېناستو او اوس د عمران خان چې کم حالات دي که خیري چې په ختمېدو دی زه تاسو ته لیکلي در کوم چې دی د اوس نه بل ځان ته جاله ګوري لګیا چې زه به کمې پارټۍ ته ځم د ده فطرت دا دی چې دی انتهایی احسان فراموشه او مفاد پرست انسان دی او دې حده پورې مفاد پرستي کوي چې دا د نن رور ته مړم شوی دی رور ته نو چې یو سړی په دې وزارتونو په دې مشره خپل ذاتي رور نه پرېږدي نو هغه تا سره سخي ګړو کې او ما سره به سخي ګړو او دې د پاسه مونږ خلک دوکه کېږو او مونږ نوښاري خو همیشه خوشحالېږو دې ته چې د بل وایي د کلي د کور لور خور کړبېچه نه وي که نه د بهر نه چې څوک راځي مونږ ورته پیرونه وو او فطرت نه نه یو خبر چې دی به مونږ سره څه کوي او ته خو وکړه مونږ سره دې نوي کلي کې څه وکړه دې نوښار ضلع سره څه وکړه او لاړ شئ دا هسپتال دی دا هسپتال ډي ایچ کیو چې زمونږ د نوښار هسپتال و جوړ په دې کې ما 18 ویکنسیانې رایستې وې او دا پرویز خټک هغه ټایم زما سره په پارټۍ کې اریګیشن منسټر ما ته جګجګۍ وکړې چې یاره یو 2 کلاس 4 ماله راکړه ما ورته نه پرویز خټکه دا زما د نوښارو حق دی مینه دې کولې د چپړاسي پوسټ مې ولا نو ورکړې چل په شل والا لکان مې د نوښار نه کړو صرف دا یو کس مې د خیسري نه کړو چې هغه د نوشیر حاجي صاحب دی په کیس کې شهادت او نوشیر خان ما ته راغی چې یاره د دا کار کدی وکړو دا زوی دی ولا برتی کو نو دا به مونږ سره کیس کې مرسته وکړي مې نوشیر خان دا خو لا یو زوی دی لس زامنې را ولا برتی کوم چې تا ته په فایده رسي نو هغه یو کس مې بار کړو باقي مې ټول د نوښار بچي کړي اوس په نوکرو دي اوس مونږ دا وایو چې دلته کمپلیکس دی په دې کې ټول منفي خیال هلکان دي ګونګیان ړانده کوټ شل پکې دي او زما د نوښار هغه په میرټ نه راځي هلته ګونګی او شل راځي په میرټ کې د مانکي نه د نوښار بچي په میرټ نه راځي او مونږ نوښاري هغه پسې منډې وو مونږ د خپلو بچو مستقبل ته نه ګورو چې زمونږ د بچو مستقبل به څه کېږي دا به څوک کوي نو خبره چې دا ده چې زمونږ نه ډېر زیات تاسو ښه پوهیږئ دا وخت دی او که تاسو ځان نه بدلوئ که د خپلو بچو مستقبل په خپله نه جوړوئ نو خدای پاک هم وایي چې علامه اقبال ویلي دي په خپل شعرونو کې چې خدای پاک وایي چې دا هغه قوم حالت زه نه بدلوم چې هغه خپل حالت بدلول نه غواړي بیا دې ستاسو زمونږ خدای مل شي چې د دې د پاسه به مونږ دې خلکو ته ووټ ورکوو خدا بوټونو باندې نه راغلی دا د بوټ په زور راغلی د فوج په زور به راغلی دی دې ځل به فوج نه وي
او دا الیکشن د آغاز د زوال د کبر د تکبر د غرور په 19 تاریخ د دې حلقې نه د نوخار نه به جنازه وباسو او د روان جنرال الیکشن کې به د ټول ضلع نه د خاندان جنازه وباسو او د بیا ځان سنبال کی دا فوج ته دوا کوا او بل خبره درته کوم مونږ ټول مشران زه د الکانو ته دې چې دا ګرم دي خو مونږ مشران ته سوچ وکړو چې دا سړی مونږ سره کیسه لګیا دی زمونږ تذلیل کوي لګیا دی زما د نوخار پنځوبي قدرمن مشران او داسې شتمن خلک زه خو حیران په دې یم چې دا سوچ نه کوي چې د دې نه غټه بېعزتي به زمونږ څه کوي چې مونږ د نابالغو بچو ته کښېنئ لګیا دی نابالغو بچو ته مونږ به دلته خپل کور کې ښه د نوخار تکړه خلک زه حیران یم چې خوري به خپله روزګار به خپل وي د خدای به پې فضل وي او پرویز خټک کینولو نابالغه بچی ته چاته عمر ته چاته ابراهیم ته چاته اسحاق خټک ته چې هغه ته مونږ لاړ شو چې بچی دا کار خو به داسې کوو زه به بابا سره خبره کوم زه به بابا سره دا مشوره کوم هغه بچو ته زما سپین روبي او شتمن خلک یې کینولو مونږ په ځان نه پوهېږو چې مونږ د ماشومانو د ناستې قابل شو مونږ به دی ته کینو دا هغوی دا ژوند دی خو مونږ ته عقل نه راځي الله دې په مونږ خپل فضل وکړي او عزتمندو دا یو موقع ده د دې ټولې صوبې د پښتنو نوخار ته سترګې دي ښه ای ګوري به چې دا نوخاري څه رزلټ به ورکوي هغه سړي دپاره چې هغه نوخار پورې ټوکي او ملنډې وکړي په دې اتو کالو کې او نن دا موقع خدای پاک تاسو په لاس کې ایښې ده که تاسو دا غواړئ چې ستاسو د بچو مستقبل دې جوړ شي که تاسو دا غواړئ چې ستاسو نوخار دې وړاندې شي نو دا ووټ حقدار ته ورکوئ نو دا دونه ټولې پارټۍ چې مونږ یو ځای شوي نو خو په اختیار کې به هغه ځای وي که نه عزتمند ما وخت ډیر واغشتو خو پړلې مې بڑاسو ما چې تاسو سره شیر کم نو دا اختیار نه اسه زمون کشر دی دا پرویز خټک نه دی دا مونږ د غوږ نم نیوې شو تاسو خدمت ته اغشتې شو او تاسو کشر دی تاسو پیژنې تاسو په اعتماد هم کړی دی او زمونږ هم کشر دی ان شاء الله د کامیابی پس چې سوي تاسو د وړاندې بوي او تاسو په مشوره باندې وکړو